بسم الله الرحمن الرحیم هدایه اول سبق نمبر 64 نمبر درس کی به مختمون روزی متعلق سم مسائل ای به ورسیتی کافل باب دی چې کتاب الحج تورس په کتاب الحج نو بیا سبق مشتاق امتحان وغیرہ بشي بیا باغنا بعد سره ګورو کتاب الحج مسائل سره اول موږ دلته کې د روزي متعلق او د پښمنی متعلق مسائل دي کنه دي کې مصنف رحم الله پښمنی متعلق مسائل خای پښمنی کې سړی کله کله غلط شي کنه سبي شوی د کوسم پښمنی دي کله کله پښمنی کې نه غلطي بلکې د روزي افطار ټیم کې غلطي وشي چې افطار ټیم نه دی چې لکه مخام شوی دی کله کله به د شروع ذکر سره حجامت ولګي اخکار سره وینو باسي د دې څه مسله ده سره غیبت کی غیبت نه بس خوراک کی د دې څه مسله ده نه ده شته مسائل ته اوس خای خاب دینه مختصن فی میجب علی نفس نظر متعلق به مساله خایزه که شدار روزي سره متعلق مسائل دي کنه سره په ځن ونه روزان نظر کی اوس ولا غوښ شي قال حضرت مصنف علیه الرحمه فرمای و اذا تصحر شکل سړی پښمنای کوي او هو یظن دی دا خیال وو چې ان الفجر لم يطلع لك چې سبا نه دي شوی فاذا هو قد طلع سباتنا شوی او افطر يد مخمیچم کې دی روټي او خړل خوراک کا کیو کې افطار وکړو او ټیم په افطار نه و داخلي خو مزدګاره او یا پکې ټیم وو هو يرى ان الشمس قد غربت هغه خیال لکه چې سترګ ډوب شي د فیضا هي لم تغرب د ډوب شوی نه ویا امسك بقيه يومه وز د بقایا ورته د خوراک کا کو کی کا امساک دی چې امساک وکیل ته کې 15 منټه بم د به امساک کوي خاص نه کی چې بس ما سي خړلې ده مخام خدا خاصه ټیم نږدې دي انده چې د سوي ټیم کې دی خوراک وشو اذان په شو شپه په چا د ته پته نه د سینې چې ما سي خراب کړی ده نه قضاء لحق الوقت بقدر الممكن څومره چې ممکن دی وخت قدر دیو کی او نفي للتهمه یا خلکو د خبر نه ځان بچی کنه خلکو خبري خو نه دي سندري دي سندره چې ور کولاو شي به باندې نه کی دنیا کې وخیارانو ویلي چې هر څه کوي په پټه خلک کوا هیڅ کله به سوق بدنام نه کی هر څه په پټه خلک کوا خو چې یو خلی ته ورغلی کنه دا چا خل هم وي چې د بزرګ خلی او کده چې کده زبر خلوي بیا به نه ځان رونه بس ټول عمر به دی جووي اډو کې به دی شکی اوس پڼوي بيخي خو بیا به دی معاف نه کی غوخي بدنه او شو کوي خو معاف به دی نه کی ويخته به دی نه رغو باسي خو معاف به دی نه کی خلی ته چې ورغلی خله خو د جوړه جوړول او خوړن د پاره ده کنه جووي د پرې مړ نه جووي دي وعليه القضاء او په دې باندې قضا خوشتا ده چې د کوم افطار او کو بیٹې ما کړیو پښمنه نو پښمنه شمرلیو نه قضا بو کی کفاره پینشتلی انه حق مذموم بالمثل دایره سي حق دي چې د دې ضمانت په دې رغره دي په مثل سره د شان د روزادي ونیسي کما فی المریض والمسافر ولا كفاره عليه كفاره پینشتنی لان الجنایه قاصره لكم جنایت دا کم دی لعدم القصد دی دایره نه چې زروزامت امید سیدی وفيه قال عمر رضی الله عنه امده شته صورت کې عمر سیبم خبره کړی وکنه چې ما تجانبنا لاسم مخ چې ګناه طرف ته نو مایل شوی او نه مده ګناه اراده کړی او په غټیم کې قضاء يوم علينا يسير یو زروزانی ولدي اسانه د وبینیس والمراد بالفجر دلته کې ویلی وکنه چې فجر رخته وی د دې مراد الفجر الثاني فجر الثاني یعنی صبح صادقه متویل شي یو صبح اول وی هغه ته صبح کاذب ویل شي یو صبح ثانی وی هغه ته صادق ال شریختونه کنه دویم صبح نه بدریم صبح خو نه کنه نو فجر الثاني منه صبح قد بینه فی الصلاه بیا ولا غوښ شي د پښمانی د تشخای حیثیت خای ثم التصحر سحر جدو تل شي سحر سباتین تل شي سحر دی مبارک سحر دی خوي منصب الخير دا ترکه چې د تصحر دی سي د تصحر منه پښمنه
پھر جو سحری ہے مستحب مستحب دے لقوله علیہ السلام تسحروا تاسو پښمنه کوي په ان په سحور برکتن برکت پکې واضح دی چې خوراک کاک لګ زوه کې معده به دې کې ګرځا والمستحب تاخيره مستحب پکې بیا ده شپې شپې ګمې سي پرې دنه وخت کې شپې کې څه جوړه کې دي شپې لکه سبي اذان ته چې کله د سیګنټا ټیمي کنه چې ته پاتې کې وخري بیا 10 منټه 20 منټه مخکې باندې کې یو پاو خو به ځنه خود سي کنه خوړن کې خلکو خبره چې کومي تیری او قاسم مخکې پاتېږي 1 بجې 2 بجې یا هغه پاتېږي د خوراک نه 2 غنټې مخکې کزون ته نه غن صحیح نه یې خنده بل تیار نه یې خپ خوالې کې ټیم لاګي تازه چی په خی که تیار یې خي بس پې کې دوه سړ شي اندي دودوالي ضرورت هم نشته او سور نه غنو سرو خره بس نیمه غنټه ټیم ته د فرق کوي پکې لقوله علیه السلام ثلاث من اخلاق المرسلین درشن پیغمبرانو اخلاق او صافتی او عادت دي تعجیل الافطار افطار زر کول افطار کی بیړه کول پکار دی بس ټیم شي په کې خدای خو خصیدل نشتا وتاخير السحور السحری د نو وخت کول پکار دی نه مشفي دوه کو به پیدا نه کیږي یا په دې مخام له روټین د اعظم کړي چې مصیبه دا پرې میدادي کوي هم دا شته چې نیمه شپې دی خړل بیا چې سبې کیږي به د خېټه خلی شي کې د شي مېدی به دي جران د وړولې وي او بل د تاخير السحور بل چې د وسواک مسواک کول الا ان اذا شك في الفجر هکه یو سړی ته د شک صابان وي شو معنی هو تساوي ظنین ګمان برابر چر پښمنه بل ګمان دي چې نه سبې ټیم نه یالک بل افضل ان يدع الاكل والشرب والجماع وغيرها نه باندې دا شین فرید خړل کل چې د سینې شي غلطه کی پریز پارام شي کی پریز تحرزا عن المحرم ولا يجب عليه ذلك واجب خو نه دي ځکه چې ګمان برابر دي ولو اکل کوي خړل شه ګمان دوړو طرف ته قسم وتام روزه شي د ذکر یقین په نه دی غری چې سبا ټیم دی لئن الاصل هو الليل وصل خمزاد شپایا فاتده وعن ابي حنيفه رحمه الله امام صاحب فرمای اذا كان في موضع لا يستبين الفجر کدا اذا سیلکی کیو چلته کی دا فجر نزدیک کیدو لکه تیاری ځای کی کوروي غره لمنه کی د کور شي کنه غره ویخ کی د کور دا غریز الکی سدي غریزی لکی کته سو خیال دلته کې د خلکو کورونه ډیر لاندې کډیر رڼې غنه روخیږي تیار وي نغه ته په کار د شیبې د خوراک څخه ما کې پښمنی کې کدی دا ګمانو چې سبا نه څه پته لګي تاسو په لتیارو خو در ټیم پرې وي او کانت الليل مقمره د سینې چې د شپه چې ګمکداري ګمکې پکې ګمکدار شپه چې کنه بیا پته نه لګي تیارو خو نه ښکار کیږي ګمکې وي نه لګي شي سپګمای ورکی اسپګمی په واجب باندې به تاسو شنخ کار کیږي تیار رڼا او متغیمه دنیا غورت باندې شپاشي شي او روي اورازوی پکې اوریات شکل شي نوریات یې ټیم کې به شنه کې خوراک کا نه کې په وخت کې شوریات ویل تکي او کنه به بصره عله یا پسترغو کې صحیح غا نشته بینایی شو ګوري صحیح شو ګوري شمو بنی کار چلی هم ده شتا گاڑ وارد رکاتو و هو یشک لا یکل او شکی چیو نخری بس بدی مخری ولو اکل کده سی ټیم کې دا خوراک کېدل خو شک دی کنه فکدا ساړ ډیر بدو شو ده شته دیمه کې بد کار دی قول علیہ السلام دع ما یریبک الا ما لا یریبک پریدا او هغه شی چې شک کې دی شی هغه تا چې نه دی شی شک کې ان کان اکبر رأی انه اکل والفجر طالع کدی اکثر او غالب ګمان دا چې خوراک خو مې وکړه غلطی مو کله کسبې خوشاوي دي طالع فعليه قضاؤه عملا بغالب الرأي بیا باندې قضا شتا غالب ګمان مطابق اوس به قضا وګرځي دی ولا او په رحات اختیار هم دي کېږي ولا ظاهر روایت ظاهرت چې وګور لا قضا له قدر باندې نشه ځکه یقیني خبره خو نه صرف غالب ګمان لئن اليقين لا يزول ولا يزال الا بمثله یقین په یقین سره ختمي کی حواله ظهر کبرست خطا کاراش ولا چې ان الفجر طالع چې صاباتیم خو ما باندې خطا لیو خو ما سي خوراک کول لا کفاره علیه کذا خو وو بسی او کفاره باندې نشته لانه بن الامر على الاصل دي فصل باندې د شی بنیاد یخیو ولا تتحقق العمديه دلته کې کستن نشته کس پکې نه د ښکارا
ولو شک کدی ته شک په غروب الشمس سترګ ډوبه ده یا نه لا يحل له الفطر بيت افطار کول نه دی حلال لأن الاصل هو النهار اصل خامنه شي ورځ وي ولو اكل كفراك سرکیو کو عليه القضاء ورونی قضا شتا ده ځکه چې تاسو خوشاله سترګ ډوبه ده کنه یقین خو دې نه دی ویلي خوري بیا د سټیم کې لک صبر وکړو قضا ورونی شتا ده عملا بالاصل اصل بني عمل کول کان اکبر رايه انه اكل قبل الغروب کدی غالب ګمان و چې ما خو دی غروب نه مخکې خوراک وکړل د غلطي موقف عليه القضاء روایت واحده روایت مطابق دا وکړه وروړي ان النهار هو الاصل خو یا ورځ ده کنه ختم نه ده شي ولو كان شاكا فيه كبير شك ولا وتبين ولا اخكراش چې ان لم تغرب يسترګډو بشري نه ده اول خو شک وکنه خورسته پته ولګي دا ورو ختم شوې ده ينبغي ان تجب الكفاره بكفاره لازم دل فکار دي نظرا الى ما هو الاصل وهو النهار ذي قتل چې اصل ورځ ده خو ختم نه ده شي ته فکر ده چې احتیاط کی کړی و به دې احتیاط ورخته شوي بل مسله تخای ومن کله په رمضان ناس یې سړی د رمضان کې لګیا او هیر باندې خوراک څکا کې او ځون او خیال یې شن ذلک یې تر یار دي سره کومه لکه جماعت شو یو رخته نه هیر باندې خوراک څکا کو شو کنه ورسه وتار ور اړم شو خمزیدار د خوراک کو خوراک کا کې وکړو چې اسمه رو جماعت درځه چې خزان په ور مور کو دي دا خیال او مصالح پته وته نه وظن ان ذلك يثير فاكل بعد ذلك متعمدا ورپس خوراک شروع کو بقاعده ارادي سره عليه القضاء دون الكفاره ومن صرف قضاء الكفاره في نشته لان الاشتباه استند يا استند الى القياس دلته کې کوم اشتباه غیر د قياس سره تعلق ستي وتحقق شبه راغله یقیني خبره نه ده چې دی ولا په خیره ده کړی و ان بلغ الحديث وعلمه کبه ته حدیث رسیدلی و چې نه په دې سره روزانه ماتيږي لکه په مرسم ویلي چې کوم ستړي په هره د سیو کو هغه روزانه ماتيږي فكذلك علماء چې بیا ور باندې نشتا کفاره په ظاهر روایت عن ابي حنیفه رحمه الله امام سوینا چې ان تجب وجيبيږي په بیا وکذا عنهم د شندون روایت اسلام لا اشتباه دلته کې څه اشتباه نشته بل شبهه شبهه کوم جنرال شبهه نشته کفاره ورکي وجه الاول دی اول روایت سواجده سیار دی حق کی شبهه شته د کفاره په نه ته دی واجب نه قیام الشبهه الحکمیه یو شبهه شته د حکمی تور باندې هغه د کله دی شی ول رکن پوتی شی بیا شاینه پتی لکه روزي کې رکن چې د خوراک ساګ منه کوي او ودی کې عالم جاهل دواړه برابر چې په دې خبره باندې راسي چې رکن نه پاتې شو ندی وجنا غ خوراک شروع کړلو بالنظر الى القياس فلن تفي بالعلم نه په علم سره دا شی نه بيږي کوتي الاب جاريه ابنه لکه څنګه یو سړی د خپل زوی ولوین سره ملاو شي لکه یو سړی دا غیر وی شری پیغمبر علی السلام خود سی ویلی دي کنه چې انت ومالک لابيك ای زمانه دستا مال او د استاد ځان د تا پلار وی پلار د خیرو شری اختیار لکه زماوي ولګه شو خپل زوی ولوین سره ملاو شو مثلا دی باندې حضرت کنه رسید دي چې شوبار اغلا احد نه ساکیتیږي اگر شنو سزا ولا ملاو شي د سیدی سړی تم شوبار اغلی و بلې مسلې ته وښه ولو احتجم کوي سړی حجامه ولګولا اندازه ولګولا چې لکه دې سره خروجه متیګره د ځان ته خوراکو کما نو به خوراک وکړو دې باندې کفاره راځي کنه راځي یا چې دې باندې قضا ته کفاره راځي ولو احتجم کوي سړی حجامه ولګولا سینګي پچنه ولګولا خون کا شیدی وکړو وزن دا خیال چې نه ذلک تر دغه مرجاسي مته سما کلام متعمدا ورپسې دوباره وقاعده خوراکو کو عليه القضاء والكفاره قضا بمروړي کفاره بمروړي لئن الظن دلته کې چې کوم ګمان دی د کوم ګمان کړی دی مثلا چیرې د احتجام سره حجامي سره زما شمتيږي رجامتيږي مثلا د کوم خیال کړو مستند الى دلیل شرعي دلیل شرعي ته نو مستند الا اذا فتاه فقيه بالبساط اك فقيه وتويلي وسالم مفتي بلا خبر لان الفتوى دليل شرعي في حقه في فتوى د شرعي په حق کې دلیل وي ولو بلغ الحديث کا حدیث تر رسیدلی شرعي افطر الحاجم المحجوم چې څوک حجامه ولې سره رجامتيږي معنا
متولي ته نزدیکی کمزور شي بل نوینه تیر شي فاعتمدوا هغه باندې اعتماد کو په کذالک عند محمد رحم الله امام محمد سیبی چې بیا باندې شرزي کفاره رضی لأن قول الرسول عليه السلام لا ينزل عن قول المفتي د پیغمبر خبر دی مفتی خبر نه خلان دی نه وی کنه چې نازله وی تینا وانه بي سپرم الله خلاف ذلك امام سیبی چې کفاره په لازمي امام محمد چې نه لازمي هغه چې لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء شمی سړي ته اقتداء پکار د علماء ولعدم الاهتداء في حق لمعرفه الاحاديث شغت دا قوت رهبری او رهنمایی نه اصل چې حدیث او معرفت حاصل کی خاکه به دې سړي تخارو غفات وا چې دې حدیث کې رغلي دي افطر الحاجم والمحجوم سروجا متیږي دي پچنی لګون کې او دي پچنی لګولې شوی ولا طویل پاتا وا ته دې معنا دا چې د پچنی ولا متیږي روجا ویلي چې دا به کمزور شي او بل نه کې دې شي وینې تیر شي مخکې په خلی باندې کین شوال شو تجب الکفار د بیا ور باندې کفاره د چې کدي ته خاپات او دې انده معنا د بیا مغه سیده خوراک کوي لنتپای شوبه خو نشته ولا اقول الله وزعي رحمه الله امام وزعي تفسير لا يورث الشبهه تغن الشبهه لازميږي نه ثابتوي لا يورث من لا يثبت الشبهه لمخالفه القياس قياس مخالفت بواجب دي کبه امام یوزعی خبره ته سوچ وکي چلو حدیث پرګه د امام یوزعی سی ویلي دي چې حجامه رو جامته کدي قول باندې یو سړی اعتماد وکړي بیا څنګه چل دی به په کفاره رضی کنه رضی نو جواب دې توقع چې امام یوزعی رحم الله کوم خبره کړې ده کنه چې حجامي سره سینګي سره رو جامتيږي دینه شوبانه رسیدا قیاس مخالف دی ویلی روزا دی اخشینه متیگی کانا چی ناوزی خیٹی پلا مزغو پلا نا دا اغیشینه چی وزی دا خو تا نوینه وزی در نوزی خونا کانا خروج پکی شوی دی دخول نده شوی بلا مسئله دا تخایی ولو اکل بغتا معتابا تاسو حدیث شریف گیوی دی پیامبر سم فرمایی که ای سڑا غیبت وکی چی دی سڑی روزا ماتش ولا سمانه دا ماتش یعنی ثواب وتا نمیلیگی دې سړي بستش حدیث ال توریدل ونن چاته بیانې دو مثلا نشي توایم یا چې کوم سره غیبتونه کې غره جماعت چې په حدیث په ځل عمل کې خلک ډیر ویني دا طریق خپل ته چې غیبت کوي سوچ او سواده خو مې غلط کړی د اساس جماعت د خوراک څخه وګ ځان بمور ندی باندې قضا خاصه راغله چې لوغه خو ماته کړه کفاره ور باندې شتا کني شو ځا خبره کوي عدل غدي ختش حدیث دغه په مطلب نو په دې مطلب دا نه د شروع جاو سره متيږي غیبت سره د روزي ثواب خرابېږي دا معنی ده خو دې فرقونه پس یو کو د حدیث په طویل نو فائدې بس کیږي همدا خبره خای ولو اکل بعد ما خطاب کیسه غیبت کړي به خوراک ور پس یو کو متعمدا خف ارادي سره پالي القضاء والکفاره کیف ما کان دی بنه اوس کا ځام شتا کفارام شتا چې دې دا خیال چې دې سره روزه متيږي یا پکې فقيه ولده سیویلی او شروع زادي متيږي یا ته حدیث پتاوا ندی باندې خو قضا شته لأن الفطره يخالف القياس افطار کول دی قیاس خلاف دی والحديث مؤولا بالاجماع او د کوم حدیث ته د شده په اجماع تر دې کې تعویل شوی دی چې دینه مراد شده ثواب ختمي دل دی نته نه دا مقصد چې رجاء سره متيږي ولا مسله تخويزه جمعه النائمه والمجنونه وهي صائمه یو خزه د پاګل د غیبن خروجا نشته خو دې کې پاګل ټکی ول ټکر غلط د صحیح نه ده مجنون نه ده ځکه مجنون باندې خروجا نه اصل کې دلته کې لفظ دی فاذا جمعت النائمه والمجبوره یو خزه د غی سره زبردستی قربت وشو یا خو بولی و دومره ټینګ خو بولی سره په ځان خبره نشوه او سره قربت وشو روزي حالت کې رمضان کې نوز د کوم سړي کړي هغه باندې خاصه کفاره مفاری را له خدای خود مو خذ باندې کفاره رضی کنه رضی روزه خیمات شو ولا یی چې قضا پی رضی کفاره پی نه رضی علیه القضا صرف قضا بیرل شو روزه وته مت کړي وا دون الکفاره پنه شزه کدا د سره خو جبر او شذبل په ځان پوی نش
یکا پویش نه رویش ته پیدا ورته شیوري وشي فقال ذ پرست و شفی فرمایش لا قضا علیهما ای زن شکازا بهم نشته دی ورم من ناس د سره لکه یو سړی نه هیر وشي والعذر ابلغ او دي کې عذر خو یا ډیر زیات دی دغه دواړو خذ سره لعدم القصد سره اراده نه ولا نموتی چنا په نسیان باندې ما کې اس کو ان نسیان اغلب وجود نسیان ډیر کې خود سي کارونه کام کیږي شوق مجبوری کی یا خوب کې د سیو کی وهذا نادر د سیر کام کیږي نیم ځای کې چې توشي ولا تجب الكفاره کفاره خو بنشته لعدم الجنایه د دوړو په کې څه قصور نه ده مختفصل لفصل فيما يوجبه على نفسه دی فصل کې د تخای نظر مسائل د تخای سره د نظر وکړو په ځان روزا واجب کړله نه د دې څه مسائل دي کله کله به سړی الټا روزي په ځان لږی چې په اختر روزا نه سن د خو دې ګناه خبره وکړه اختر دې خو نه کیږي نور به دا نظر وشي دې څه خو برجا په اختر دې خو نشي نو په دې باندې دا نخلصي یو خاصه الټا خبره وکړه کوونی خو دې اسی یو کار کوونی د خو صحیح ځای کې خواکا یاره زبر په خرم په باتروم کې خرم چې تاسو بیکار خبره خو بل دی وخره شي کولم دي خو په دمتوب سره کول او په غلطۍ سره کول او په چی سره کول په غلط طرز سره وډنګي سره فصل فيما يجبه على نفسه وإذا قال يتراشي لله علي الصوم يوم النحر زبد غټ اختر رزي روزان السما د سیوي چې ايدي بقر باندې بزر روزان السما ايدي بقر کې روزي شرط کی افطر دا بنستی هغه ورځ وقضا به کزي راوړي حضور قضا فهذا النظر صحيح نه ده نظر خو کیږي کا څنګه همي خلاف نه زبر او شفیع مې زبر شفیع نه کیږي ولی دې کې د ګناه نظر شختر دي څنګه شو ګروزي نه تونه کوي او نظرونه کوي مې خلان نظر بما هما چې دې ګناه نظر کړ دي لورود نه هي ان سمې هغه لایم چې د خرج ګروزي نه والی نه هي رغلی ده ولنه موږ ته چې نظر کې څه خرابالي او کنه کیږي انه نظر بسم مشروع دي د کوم روزي نظر کړ دي روزي نظرونه خصي دي خټه شي یو شي سره کړو لکه دا مجمع صفه سوتره د پلاو پکې واچو خو د سیټه د کاګر سره خاچن کو د ششو پلاو صفه شي د بلم صفه شي دي خطو سر کې پلاو نه چي دی واجنه دی مجمع کې چې د خاچن کړله اوس دي کې پلاو ما چو دی ټری کې بلکې بوا چي د شي تختر دي خاچن کړله په دې باندې دي کې دروژانه کې د سې چل وکی به بل ورځي بروژاوانه سي لکه څنګه بلې مجمع کې ته پلاو چي اخاچن کې نه ونه هي غیر د نه غیر دی وجنه روزه خو شي دي و د بدايه ځای کې دکړه او هو ترک اجابه دعوت الله تعالی انه هي واجب نه ده چې الله ولا دعوت نه قبل الله د تیل شختر ز خوراک کا کوخه غوخه وخره ته نه خوري پیسې خو نظر یو شو لكن یو خو بیا به نه نسی روزه احتراز عن المسيه المجاور ځان و ستیزاغي ګنانه چې د روزه سره ټچ کیږي د اختر ورځ ځان ستل د خوراک نه ثم يقدر سبيبا كزارا وړي دی ولا بل ورځ دیونه سکاتن للواجب ځکه نظر خاصم کړی دی واجب شي د ځان نه ساقط کی فانسان وفيه کا بیا هم دی اختر پر ورځ روزونه ولا د ډیر د کښنه زیدنه او پاسه تعانوتی کو چې زینې سمدی ورځ هم يخرج عن العهده زمينه خلاص شي روزای وشو خو ګنایم مسره وشو لانه اداه كما التزمه څنګه په ځان لازم کړیو مکه شان دی وکړه هاي سره د سنت کړه چې لله علی الصوم یوم النحر ویلو وانه یمینا کبه قسم یې را کړی ودینه فعلی کفاره یمین و قسم ولا کفاره ورکی ان ځاو سره شکل و نستی واجب المساله الوجود سته د شپږ شروطونه دی ګوره ولا نمبر 1 دادا چې د شی تلفظ وی لم ینوي شیئا اچ شنیت پکې ونه کو یو شو کنه نمبر 2 او نو نظر لا غیر نظر نیتی وکو دغه الفاظونه بل شي نه او نو نظر یا نظر نیتی وکو خدایم وسره کو چې والله کو یمین بنوي قسم من دې مستد شمی مقصد دی نظر یکون نظر به نظر شي لانه نظر بصيغته یا لانه نظر بصيغته دا نظر په صيغه سره دی
ان نظر ول الفاظ وروړي کنه چې لله علی صوم یوم النحر د خو دي نظر ول الفاظ دي دي نظر ول صيغه د عبارت ته نظر بصيغه من بعبارته کیف څنګه نه دي دا نظر وقت قرروا بعزيمه اراده وسره مضبوطه کړه نیت وسره کو نمبر 4 وان واليمين يقسم نيتي وقوه نوادا نيتي مو چې لکونه نظر دي نه صرف من مقصد يمين دي کا يكون يمين وقسم کې لئن اليمين محتمل كلامه پدغه الفاظو کې د کلا د پدغه الفاظو کې د قسم الاحتمال مشتاکنه او احتمال خو دی ور مضبوطم کړو وقد عینه ونستر متعین کو ونفى غیره نظریت نه پی کړلو حق به د سی چال وشو دی دواړه ولا نیت پکې کو قسم ولا هم او د نظر ولا هم وان نواهما کدواړو نیت کو یکون نظرا ويمينا عند ابي حنيفه ومحمد رحمهم الله نه طرفینو په نسبت دی خو به د ششو قسم هم شو او نظر هم شو وعند ابي سفر ملكون نظرا صرف نظر شي امام يوسف سے په نسبت ولو نو اليمين کبه صرف قسم نه تکړه په کذالک انما طرفینو په نسبت نظر کیږي یمین وعند يكون يمينا او د امام يوسف سے په نسبت قسم کیږي ابي يوسف رحم الله امام يوسف سے وی چې ان النظر فی حقیقت دا الفاظ چې ویلي دی ول حقيقي معنا خو نظر جوړي ول مين مجاز او دا قسم ولا معنا مجازي ده حتى لا توقف الاول على النيه النظر ولا معنا موقوف نه ده په نیت بني کنه تو کی کنه کی نظر کیږي و توقف الثاني او دا يمين ولا معنا مجازي ده کنه دا په نیت بني موقوف ده بلا ينتظمهما ذکر دا لفظ دا جمله دا عبارت دواړو ته نشملېږي چې قسم هم مراد اخلي او نظر تینا هم مراد اخلي د سینه کیږي او حقيقي معنا د بل مجازي دواړه خو نه چمه کیږي په وټیم کړه دایمه میسو سی وی ثم المجاز به د مجازي معنا چې قسم ولا د تعین بنیته دا خپل متنګي چې نیت وږي کنه او عند نیتهما چې کله به دوار ولا نیت وکي يترجح الحقيقه حقيقي معنا براجح شته چې ده نظر ولا معنا ده يمين ولا معنا ورکی نه خلې ویلي جمع بین الحقیقه والمجاز صحیح نه ده حقیقت او مجاز جمع کول په یو ټیم کې صحیح نه دي ولهما طرفین وتیی شنا انه لا تنافی بین الجهتين دواړو جهتونو کې سم منافات نشته کومې په نیت کوي صحیح دي لنما یکتزیان الوجوب د دواړه ثانه تقاضا کوي دي وجوب کا کامی در باندې وجيبيږي او کا نظر وی الا ان النظر يقتضيه لعينه خو نظر لمنه خو حقيقي دا بعينه بکی رضی ولمن لغيره او قسم لمنه لغيره دا بنیت سره رضی فجمعنا بينهما دوارم زکه جمع کو عملا بالدليلين چې په دوړو دلیلو باندې عمل وشي کما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضه في الهبه بشرط العوض لکه څنګه موږ کو دوا جهات په هغه هبه کې لکه تا چا هبه درک لکنه بدالي په تور باندې تانه بداله غختله دیو طرف ته وګوري دا هبه خو تبرع د تشخصان ده خو چې بل طرف ته وګوري کنه تا نه خو بدالي کې شی غواړي کنه نو ششو له معاوضه هم جوړيږي دا شی ته دلته کې چې الفاظ دي چې لله علی صوم یوم النحر حقيقي طور باندې خو دینه د نظر معنا مراد ده په مجازي طور باندې دینه د قسم معنا مراد زوړه په کې خستله شي لکه څنګه دلته کې مونږ خلو هبه کې خای سره د بل شان د نظر په ځان راواچول شي زه د ټول کال روزه باندې سم شي ټول کال د دی ویل کال کې 360 یا 365 ورځې واچو مثلا دي کې د درې دی غټ اختر ورځې شوي سالور یا درې واچو په کې وادي وړه اختر شو نو سپینځور ورځې شوي مثلا دي کې بدل شي کې روزه نه سي کنه نه سي ظاهر د شینه وی دي سي د خو دي یری د ټول کال روزه باندې سم د نور کال له روزې نه چې کړي د خو صحیح دی جایز دی په د پنځوري دی به کې شری دا بدني سي دی په ځای د بل کال له پنځوري دی ودی سي ولو قال کې سره د شي لله علی صوم هذه السنه دي کال روزه به نه سم افطر يوم الفطر ويوم النحر وايام التشريق وړ اختر ستر اختر ورځې بم روزانه نشي ودرې ورځې تشریق دي پندشوي وقضا او رسوي د غرزو قضا راوړي لان النظر بالسنه المعينه نظر بهذه الايام لان النظر بالسنه المعينه دي کوم مقرر کال معین کال له نظر کړي دي کنه چې زبر مثلا 2023 شروع کیږي کنه صبح 2023 کې روزنه سمټولي نظر بهذه الايام د پنځر دي پکې نظر شوي کنه وکذا د لم يعين یا متعین نه وکړي کال نه کوم کالم وي حاکم دا پنځور دي رسي لكن شرط التتابع هي شرط التتابع لكن شرط التتابع
تطابق په کې شرط کو کنه لن المتابعه لا تعر عنها نه پر لپس روجین ول خو ندي خالدی دینه شدا پنځر زی په کې را نشي رزي په کې لکی یقضیها فی هذا الفصل او په دې صورت کې ودا چې دی لک عذاب وروړي موصولتن متصل تحقیقا للتتابع چې د تتابع په درپی په کې متحقق شي به قدر الامکان و ته په هغه خلاف زفر او شافعي امام زفر شافعي سے په کې خلاف کوي هغه څه دغه پنځوري ولا رجح په کې و نشو نظر د ممنوع دي کنه قانوني کومي بقایا ور 360 یا 355 هغه له رجيبونه سیل نه هغه چې من رغلدان سومي فيها په د غورزو کې روجيني ول هغه د دین دلیل نسی او قول عليه السلام پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الا لا تسمو في هذه الايام تشریک راځي شو ورستر اختر راځي شو کنه دی ورځو کې روزامن سي بينها ايام اكل وشرب د خوراک کا راځي دی وبيعال د قربت راځي دی فقد بينا الوجه فيه وجه بیان کړل والعذر عنه عذر مهم بیان کو چې روزه خو پکې کې خو صرف مجاورت توجنه ممنوع ده ولو لم يشترط التتابع کبه دي تتابع پکې نو شرط کړی چې یو کال روزینه سم خو ته نه داسې نه دي مراد چې پر لپس یو کال بغون نه سم معنا او کال کې لکه څول ورځې 360 یا 65 زه به د شال کوم کنه بس یو کال دومره 360 ورځې روزینه سره به دي کال کې لګي ونه سبل کې ونه سبق کې مسله نشته کنه کدی د تتابع شرط نه کوله مې جو سم حاصل مې دی رسول روزانه کې ګلن لسل فی ما يلتزم هو الکمال کوم شی په دې باندې لازمي کی کنه اکامل وی ولما دنا کې څنګه کوم شی دا ده کې نه کې څه کدا غرض کې به روزيونه ولې کنه نه کیږي ویل اکامل وی تا نه کې سکړلې مکان نه هي څه دې په ساري نه هي رغرض به خلاف ما زعینها حق متعین کی لنه التزم بوصف النقصان دې په خپل باندې ځان باندې روزي لازم کې په نقصان سره به ادا کیږي فیکون الاداء بالوصف الملتزم کوم وصف ځان لازم کړي ما کی لکه یو سړی د دې خل ز په ټول کول روزي نه سم پر لپسې کنه دې بنه ټول کول روزي رول خپینځري دوله غو نه نسی خو دې بیا هم وانی والے بس وشوي اگر چې ګناه شي د خو وشوي مو په نيزه لکه نقصان سره لازمي کړي د نقصان سره ادا شوي قال مختیچ علیک فرض یمین قسم لك فرابو بیا وباسی ناراض به یمین ک قسم راځي کړي و دې لفظ سره او دې جمله عبارت سره وکړه سبق توجوه مخدی ولا واجب تیر شوي مخت ګریو سړای دا بیګاش په نیت وکړ سبو ستر اختر ریزه زور کې روزانه سبېټی مې روزا او ورسې بیا موته کړل دی بني کا زوشتو کنيشته نشته وی سره کیږي نه خې کړی سنې سدلی امانت به یو مناخره سیمن سبې اختر پوری سړی روزا وا سما تر ورسې ماته کړل شېلې ور بني شې نشته ونه یوسف محمد بن نوادری نالی القضا کا زور بنشتا اگر چې دا نجیز و فیوري شروع کړ د شروع کې شی به لازم شو اچلنه شروع ملزم دا شروع لازم اول کې نظر پر شان دي وسره که شروع په صلات په وخت المکروه دې مثال د لکه مکروه وخت کې نفلونه شروع کې ورسې وی قضا راوړي ول فرق له ابي حنیفه امام صاحب په نسبت فرق سره دي او ظاهر روایت چې بنفس شروع په صوم يسمى صائما سر نفس دي شروع کړي رجدا او صائم شولو حتی يحنس به الحالف على الصوم کې وسري رجینیات کړي کنه کوم روزونه لزر بیا د سیاسي دي سره قسامي کړه نو دي کته کې کدي دومره ونه روزونه ولا خنسيږي پیسې مرتکب لنهي د دې نه مرتکب شو نهي ګناه پاري او پر پیجب ابطاله بتل اولی واجب دي ولا تجب صيانته محفوظ ول دي دروجي سینه دي وجوب القضاء او قضا بن یوجبی کی یبتنی د پدی مبنی د علیه پدی روجي بنه ولا سر مرتکب لنهي بنفس النظر حق تش نظر کړي پاتره د دې ګناه مرتکب نه ګرځي او موجب هم دا واجبون کې د نظر ولا بنفس شروع په صلات یتشمن شروع کړل په دې سره د ششل مرتکب دي نه نشول خطه مرکتن یا یتیم مرکتن سپر یو رکعت کړه نه وي ولهذا لا يحنس به الحالف ذکه قسم پړون ک پدی خنه سیګ نه سیو رکعت پر کړه نه ال صلات بل منځ کې المز غای کړي فتجب صيانه المؤدى حکومت چې د کړي دا غو له حفاظت کی وکي ويكون مضمونا بالقضاء ورسوي قضا را وکړي وانا ابي حنيفه رحمه الله امام سيدنا رغلي ده انه يجب القضاء في فضل الصلاه ايضا کله موږ صورت کې د علم شروع کړیو المنځ باندې شروع کړیو به مات کوي رکعات نه وکړي چې قضا پې نه راځي
ولا ذر ولا اول خصي خبر ده شرکات کړي ورونه کزارتي والله عالم بالصواب